بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین بحثي نمبر درس دی. د تمرین یعنی مشق کې د سوالاتو کې آخري نمبر شپږم نمبر سوال یې مونږ راکړی. د دې جملو عربي ولیکئ. اردو کې راله جملې راکړي دي، وایي د دې عربي ولیکئ. نو اول نمبر جملې راکړي تم لوگ لیکو، بیا یې لیکلي تم لوگ ضرور لیکو. مطلب دا دی تاسو ولیکئ، تاسو ټول سړي ولیکئ. نو دا د امر صیغه ده. دا د ترکه یترکو یعنی کتبه یکتبونه د امر حاضر د جمع مذکر صیغه ده. دا اصل کې دی دا لیکو معنا ده ولیکئ. نو دا د تکتبونه دی، تکتبونه دی. نو دنه به چې کله امر جوړې نو دا علامت مضارع به ختم کې او اخر نه به نون اعرابي ختم کې. ٹھیک شو؟ یو الف ولیکي او شروع کې به الف ولیکي. نو پر الف باندې به د کاف چې دا فا کلمه ده او دا تا عین کلمه. نو عین کلمه باندې چې زمه وي نو پر الف باندې به زمه ولیکي. نو اکتبو معنا ده تاسو ولیکئ، تاسو ټول سړي ولیکئ. نو دا به مونږ دلته کې ولیکو اکتبو معنا ده تاسو تم لوگ لیکو، تاسو ټول سړي ولیکئ، تاسو ټول سړي ولیکئ. دا د امر صيغه شو. اوس یې لیکلي تاسو ټول سړي ضرور ولیکئ. تم لوگ ضرور لیکو، تم لوگ ضرور لیکو. دا اکتبو دی. دنه به مونږ صرف دا او دې سره به نون ثقيله صرف ولګو. نو دې نه به دا واو ختم کو. ٹھیک شو؟ دا یې پکې با ده، دا با ده. دې سره به صرف نون ثقيله یا نون خفيفه ولګي. اکتبو معنا ده تاسو ټول ولیکئ. او اکتبون معنا ده تاسو ټول سړي ضرور ولیکئ. اکتبو معنا ده تاسو ټول سړي ولیکئ. تم لوگ لیکو. او اکتبون معنا ده تاسو ټول سړي ضرور ولیکئ. همدغه اکتبو نه صرف دا واو الف ختم کو او نون ثقيله ورسره ولګو. همدغه اکتبون. نو دا اکتبون معنا ده تاسو ټول سړي ضرور لیکل وکئ. ها اوس وایي پکار دی چې نو دا چاهیه اردو کې وایي چاهیه کې او مونږ په پښتو کې وایي پکار ده چې. نو دا د لام امر د لپاره استعمالیږي او لام امر د شپږو غایبو صيغو سره لګي. درې مذکر غایب، درې مؤنث غایب او دوه د متکلم صيغو سره لګي او شپږ د حاضر صيغو سره لام امر نه لګي. هغې نه به ډایرکټ مونږه امر معروف گردان جوړو. امر حاضر معروف نو هغه امر حاضر معروف صيغو سره لام امر نه لګي. نو لام امر د شپږو غایبو یا د دوه متکلمو صيغو سره لګي. نو دلته اوس وایي چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرهیز کرے. نو دې کې لام امر هم دی، لام امر مکسور وي، زیر وي بیا د هغې معنا اردو کې وایي چاہیے کہ او په پښتو کې وایي پکار دی چې. نو دلته دی وایي چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرهیز کرے. نو په پښتو کې مونږ وایو پکار دی چې هغه ټولې ښځې ضرور پرهیز وکړي. پکار دی چې هغه ټولې ښځې ضرور پرهیز وکړي. نو اجتنب یجتنبنا راځي. یجتنبنا د جمع مؤنث یجتنبنا دا د جمع مؤنث غایب صيغه ده. یجتنبنا معنا ده هغه ټولې ښځې پرهیز کوي یا به وکړي. نو دې سره مونږ لام امر لګو. نو لام امر چې ورسره ولګو نو لیجتنبنا او بیا ورسره ضرور. نو ضرور د پاره دې سره نون ثقيله لګيږي. نون خفيفه خو د جمع مؤنث صيغه سره نه لګي، نون ثقيله ورسره لګيږي. نو دې سره چې کله مونږه نون ثقيله لګو کنه، نون ثقيله ورسره دلته مونږه ولګو. نو دا اوس نون جمع مؤنث او نون ثقيله دا دوانه یو ځای شو. نو دې سره دا صيغه ډیره زیاته درنه شوه، ثقيله شوه. نو دې سره عرب داسې کوي چې د دې نون جمع مؤنث نه دی، دې سره دلته یو الف ولګي. دې الف ته الف فاصل وایي. فاصل معنا ده جدایي راوستو والا الف. د نون جمع مؤنث او د نون ثقيله په منځ کې جدایي راوسته. دا دوانه نونونه یو ځای نه شو. د دې دوانو نونونو په منځ کې یو الف راغی. نو دا دوانه د یو بل نه جدا کړل. نو دې الف ته ځکه الف فاصل وایي، یعنې فصل والا جدایي والا الف.
نو دا نون ضمیر او نون یعنی نون جمع مؤنث او نون ثقيله دا د یو بل نه جدا کړل نو ځکه ورته نون الف فاصل وي نو او چې کله د نون ثقيله نه مخکې الف وي کنه نو په نون ثقيله باندې زیر راځي نو لیجتنب نان معنی را پکار دې چې غټولې خزي پرهیز وکي پکار دې چې غټولې خزي پرهیز وکي نو دې ته موږ ولیکو لیجتنب نان لام امر ورغو لیجتنب او نانی لیجتنب نانی معنی را پکار دے چاہا ٹولی خزی ضرور پریزو کی چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پریز کریں ٹھیک شو نو دا پا اردو کیم دا بیا سلونم نمبر ہے تو ایک عورت چھوڑ نو ترکه یترکو معنا دلته کې مونږ د امر صيغه راکړې ده چې ته یوه ښځه پرېږدوه نو دا اصل کې دی تترکینا د مذکر دپاره راځي تترکو واحد مذکر د دوو دپاره تترکانی د ډېرو دپاره تترکونه او واحد مؤنث دپاره تترکینا راځي تترکینا تترکینا نو دا مضارع د واحد مؤنث حاضر صيغه ده د مضارع عام مضارع د دې نه به اوس مونږه د امر صيغه جوړو دلته اوس وایي ته یوه ښځه پرېږدوه ښځې ته وایي ته پرېږدوه نو لیکلو کې راځي لیکلو کې ویلی کېږي تو ایک عورت چھوڑ لکه ته یوه ښځه پرېږدوه او مخې ته چې د ښځه ناسته یي که نه نو هغې ته به وایي ته پرېږدوه ته پرېږدوه خو چې کله یې لیکي نو هغې ته بیا به ورکې لیکي تو ایک عورت چھوڑ ته یوه ښځه پرېږدوه نو تترکینا معنی ده ته یوه ښځه پرېږدي یا به پرېږدي ته پرېږدي یا به پرېږدي نو دې نه به علامت مضارع ختمه کړي او اخره نه به نون اعرابي ختم کړي ټیک شوه اخره کې دا دوه نقطو والا یا پاتې کېږي نو دا یا به اوږده ولیکي داسې ګول یا به ولیکي اوس دا تا ساکن نه ویلی کېږي نو دلته به موږ حمزه ولیکو نو دا تا چې دا فا کلمه ده او را عین کلمه ده نو عین کلمه باندې چې پیش شي نو په حمزه باندې به هم پیش ولیکي نو اترکي معنی ده ته پرېږده ښځې ته وایي ته پرېږده سړي ته چې وایي ته پرېږده نو هغه ته به وایي اترک او چې ښځې ته وایي ته پرېږده نو هغې ته به وایي اترکي نو اردو کې وایي تو ایک عورت چھوڑ او ښځې ته وایي ته پرېږده نو هغې دپاره راځي اترکي ته پرېږده تو ایک عورت چھوڑ اوس وایي چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں پکار دی چې هغه دواړه ښځې واوري نو د سمعه یسمعو نه راځي تسمعو هغه یوه ښځه اوري یا به واوري تسمعاني هغه دواړه ښځې اوري یا به واوري تسمعاني هغه دواړه ښځې اوري یا به واوري نو دوی وایي چاہیے کہ مونږ په پښتو کې پکار دی چې نو د هغې دپاره بیا مونږ سره لام امر لګېږي لام امر چې ولګي نو دا نون اعرابي ختم کی نو چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں لتسمع پکار دی چې هغه دواړه ښځې واوري لتسمع معنی پکار دی چې هغه دواړه ښځې واوري اوس وایي چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں نو ترکه یترکو نو اترکو زه پرېږدم یا به پرېږدم او نترکو مونږ پرېږدو یا به پرېږدو ہم چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے نو اوس وایي چاہیے کہ نو لام امر ورسره ولګه او ضرور دی پکې نو بیا پکې نون ثقیله هم لګېدلی دی نو دا اصل کې دی نترکو نو دا کاف به داسې ولیکو زه نترکو دی دې سره به مونږ چاہیے دپاره لام امر ولګوه پکار دی چې لنترکه نو دا کاف چې دی دا به ساکن شي نو دې بیا ورسره لیکلي ضرور نو ضرور دپاره نون ثقیله دی نون ثقیله چې کله ولګي او د نون ثقیله نه مخکې ساکن حرف وي که نه نو هغه باندې به زبر ولګي نو لنترکن معنی ده پکار دی چې مونږ ټول لنترکن پکار دی چې مونږ ټول پرېږدو چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑے پکار دی چې مونږ ضرور پرېږدو لنترکن
ٹھیک شو لنترکن معنا پکار دی چې موږ ضرور پریدو اوس وای تم سب عورتیں سنو اوس خزو ته وای چې تاسو واورئ نو دې کې تاکید نشته صرف ورته وای تاسو ټول خزې واورئ نو دا امر صيغه ده نو د مذکر امر د پر راځي اسمع تو واورا او دو سړو ته وای اسمعا ډیرو ته وای اسمعو او یوې خزې ته وای اسمعي تو واورا دو خزې ته وای چې تاسو واورئ نو هغه ته وای اسمعا او چې ډیرو خزې ته وای تاسو واورئ نو هغه ته وای اسمعنا نو دلته کې مونږه دا اصل کې تسمعنا تسمعنا معنا تاسو ټول خزي اوري یا باوري نو اوس په دې نه موږ علامت مضارع لري کو نو دا سین واپس شې دا موږ سره ساکن پاتې شو نو ویل کېږي د سبا حمزه ولګي او د عین کلمې د میم عین کلمه د دې باندې زبر دی نو موږ باندې حمزه باندې زیرو لګاو نو اسمعنا معنا تاسو ټول خزي واوري نو دا د اسمعنا معنا اسمعنا तुम सब औरतें सुनो उसमें तुम सब औरतें जरूर सुनो नो जरूर د پاره به د اسمعنا دی کنه دې سره بس صرف نون ثقيله ولګي نو دا د اخره کې د اسمعنا کې چې کوم د نون دی نو دا د نون جمع مؤنث دی نو د دې سره چې کله زنون ثقيله لګوم دا دواړه نونونه یو ځای شو نو بیا د دې په مینس کې هغه الف فاصل لازم د فصل والا د دې دواړو نونونو مینس کې جدایي راوسته نو دا اسمعنان نشو اسمعنا معنا دا تاسو ټول خزي واوري اسمعنان تاسو ټول خزي ضرور واوري اسمعنان تاسو ټول خزي ضرور واوري اوس نه هم نمبر دې تو یک مرد روک نو منع يمنع معنا دا روکنا منی کول نو دا اوس وي ته منی کا نو دا تمنع ده تمنع معنا دا تمنی کې یا بمنی کې د نزد امر صيغه جوړول غواړم نو دینه به علامت مضارع ور ختم کی ٹھیک شو او اخیری حرف به ساکن کی نو دا میم چې دا میم دا فا کلمه دا ساکن دا نه ادا کیږي نو دینه دا داګه د پر الف لګي بیا دا نون پکې دا نون دا عین کلمه دا نو عین کلمه باندې که زبر وي او که په عین کلمه زیر وي نو حمزه به زیر والا لګي نو امنع معنا دا تمنی کا تو ایک مرد روک نو امنع معنا تمنی کا امنع تمنی کا اس وہی وہ چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں پکار دے چاہا ټول سڑی ضرور منی کی نو دا پکار دے چکل دا لگی او وہ سب نو آغا غائب ہو دا پارا راضی او سب مرد نو دا جمع مذکر غائب سی غدا نو دا سن کنے یمنعونا دا سن کنے یمنعونا نو دیس وی چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں ٹھیک شو نو چاہیے لپاره لام امر ور سره لګا او لام امر نون اعرابي ختمي ٹھیک شو نو لیمنعو چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکے نو ضرور د پاره بیا دا واو او دا الف هم ختم کی نو دلته ور سره نون ثقيله ولګي لیمنعن پکار چې هغه ټول سړي ضرور پری دي چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں نو دا به اصولي کې دلته کې لیمنعن پکار چې هغه ټول سړي ضرور منی کی اس وی لیاولسم نمبر تم دو مرد ضرور روکو ٹھیک شو تاسو دوان سړي ضرور منی کوي نو امنع تمنی کا امنع تاسو دوان منی کوي ٹھیک شو دا سر کې تمنعانی تاسو دوان سړي منی کوي یا به منی کوي ٹھیک شو نو دینه چې کله زه د امر صيغه جوړوم د علامت مضارع به ختم کی او نون اعرابي به ختم کی ٹھیک شو او حمزه به ولي کی نو حمزه باندې دا میم چې دا عین کلمه ده دا میم ساکن دا عین کلمه ده او دا نون ورپسې دا میم ساکن چې دا فا کلمه ده دا نون زبر والا دا عین کلمه ده نو عین کلمه چې زبر وی یا زیر وی نو پرې حمزه باندې وزیر لګي نو امنع معنی دا تاسو دوه سړي
منی کوي روکو اردو کې وایي روکو نو دلته وایي ضرور روکو نو ضرور د پاره به دې سره نون ثقيله ولګي او نون ثقيله نه مخکې چې الف وي نو نون ثقيله باندې به زیر لګي نو امنعني معنی ده تاسو دواړه سړي ضرور منی کوي تم دو مرد ضرور روکو نو دلته کې به ورسره وصولېږي امنعني نو دای مونږ له د اردو جملے راکړې وي تم لوگ لکھو تم لوگ ضرور لکھو چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں تو ایک عورت چھوڑ اترو کی چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں لتسمع چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں لنترکنا تم سب عورتیں سنو اسمعنا تم سب عورتیں ضرور سنو اسمعنانی تو ایک مرد روک امنع چاہیے کہ وہ سب مرد روکے لیمنعنا تم دو مرد ضرور روکو امنعانی نو دا مونږ سره د دې امر کم باس چې مونږ شروع کړو د هغې دا مشق هم زمونږ ختم شو او ټول ګردانونه هم ختم شو نو انشاءالله د دې نه پس په بل درس کې مونږ فصل نمبر 6 شروع کوو دا فصل نمبر 5 ختم شو فصل نمبر 6 به شروع کوو او فصل نمبر 6 کې د نهي ګردانونه دي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام